من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سورۃ عنکبوت ابتدا کی خبر شیوا په دې صورت کې امتحانات تی په مومنانو باندې ابتدا کی او بیا مثالونه پیش کړي د دغه امتحاناتو د مودې داغه د کیفیت بیا رستو هلاکت د کافرانو د جاهدینو. ناولنې امتحان د نفس د طرفنا چې نفس بد آرام غواړي نو من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. دویم امتحان د مور پلار د طرفنا مشرانو د طرفنا خپلوانو د طرفنا بئی نو د مور او پلار خبر و نه منی په هغه ځکه چې د الله مخالفت پکې راځي. بیا پکې بشارتو د خلکو د پاره چې ایمان راوړل او په ایمان باندې کلک شوي دي عمل صالح کړل. بیا ورپسې تخویف او زجر او دا چا د پاره چې اغي په خلی باندې خدا وای آمنا موږ ایمان راوړل لیکن د زړه خبر ایبل شانی. الله وی دا مومنان او منافقان د احکار کوم په امتحاناتو باندې دې زنا دریم امتحان دی. امتحان دے د مولیانو د طرفنا د علماء سو د طرفنا. ټول خلق علماء یو شان نه سبګي علماء سو هی چې هغه دین پټي توحید نه بیانای بعض بګي توحید نه منی شرک کوي. مخکې د يهوديانو د علماء بارکه خبرې کړې داغي قباحتونه ذکر کړیو چې پدې کې دا قباحتونه دي. دین په پټي کتمان حق بکئی خبرې وا په خپل باندې اولی کې بیا وای چې دا د الله د طرف نه دي. دارنګه په دین باندې پیسې اخلي دا مختلف داغي بد خصلتونه ذکر کړیو. ځان د پاره جنت خاص کړل موږ به جنت ته ځوي. د خلکو مالونه اخلي په غلطه طریقه و یوما علینا من سبیل وی. دامیانو په مال کې منګ باندې سم ملامتیا نشتی وي. دا ډېر د علماء سو کم چې يهوديانو کېو نصرانيانو کېو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لتتبعون سنن من کان قبلکم. تاسو با
د مخکینو خلقو د امتونو د هغې اتباع کوي، په هغې پسې بځئ، د هغې په طریقو باندې په لارو باندې بځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی شبرا بشبر وذراعا بذراع، لویش په لویش گز په گز. مطلب دا چې هر قدم باندې قدم په قدم به د هغې اتباع کوي. نو دې دور کې هم داسې خلک دي چې هغه په هغې پسې روان دي، د هغې په لاره باندې روان دي، حق نه بیانوي، قرآن نه بیانوي، صحیح مسله چاته نه کوي، کتمان حق کوي. که یو سړی په حق باندې په دین باندې روان دی نو هغه منع کوي. زمون خو مشهور ده وای چې مولا وای 1000 ګناه دي زما په غاړه، دا مکو وای. اون دا 1000 ګناه خو د بل په غاړه کېږي نه. نو خلق هم پوها کړیو، نو خلقو دا خبره وکوله الا بلا برګردنی مولاوي. نو دغه مولا لګیا دی، دې دا خبره کوي الله وی دې نشي کېده، یو سړی د بل ګناه نشي اوچتولای. وقال الذين كفروا، نو یا کسان چې کفر کړل، کتمان کړل، کفر کړل، نو کوم چې حق دې توحید دې هغه پټ کړل، توحید نه ده منلې، کافر دي. چې دې بس پینه جامه کې کافر دي. نو قال الذين كفروا، نو یا کسان چې کفر کړل، للذین آمنوا کسان ته چې ایمان راوړل، مؤمنانو ته وایي اتبعوا سبیلنا، تابعداري کوي زمونږ د لارو، زمونږ د لارې تابعداري کوي، منگ چې په کملار روانیو په دې باندې راځي. ولنحمل خطاياكم، او خامخا اوچتو ومنګ ستاسو ګناهونه، ستاسو خطاګانې ومنګ اوچتو. دا کله چې تاسو زمونږ اتباع کوئ، ولنحمل خطاياكم، که تاسو زمونږ تابعداري وکړه نو موږ به انجام به دا شي چې موږ به اوچتو ستاسو ګناهونه، ستاسو خطاګانې. 1000 ګناه زما په غاړه وي. الله وی وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، او ندی دی اوچتون کی د خطاګانو داغي نه د سشي سشي دې نشي اغسته. ادا خبر هو الله رب العزت زیب زیبای بیان کړل. دل دګم داوي وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، بعض نور زینو کې په بل انداز باندې ویلي ولا تزر وازره وزر اخرى، نشي اوچتول یو بوج اوچتون کې بوج دبل. نور زینو کې مختلف انداز باندې الله رب العزت دا خبر واضح کړي چې یو سړی د بل سړی ګناه نشي اغسته، یو سړی د بل سړی د پاره کارم نشي کولای. دغه کدا علاقو کې بګدا سیم دي لاړ بشینو مولوی سے بلوا پیسې ورکی، اب ہوتے چې تا د روزي معاف کی، روزي به ته معاف کی، دغه سي منځونه هم معاف کړي، دغه سي بازي د دین چې څومره کار نه دي هغه ته معاف کی، 30 مکوا. بس تا چې د پیر سره تعلق دی، د مولا سره تعلق دی، بس تا ته هر سماعت دی. الله یوما هم بحاملین من خطاهم من شیء، حال دا دی چې دی اوچتون کی د خطاګانو داغه نه د سشي سشي دین شو چتولای. ذرا برا لا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء.
مختلف انداز باندې الله وی نشو چې یو خپل له نوم نشو چې تولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا مسله بیا ډیر واضح کړل نو د لور نه د خپل اولاد نه د خپل بچی نه بل سړی زیات نږدې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وی تبع اعملی عمل کوا لا اغنی لکی من الله شیئا استاد پارس قیامت پر ما پکار بندر اعظم بیا تر دې نو تر د پلار پځي علام حسین وابی وی نو هغه ته وی عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تعامل کوا لا اغنی لک من الله شیئا ستا پار پکار بنشم راتله پیغمبر دی او هغه پیغمبر دی چې داغه په شان دی په مخلوقاتو کې داغه درجه ته هیڅوک نشي رسیدي اچھا چې ویلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه دومره چته چې بعد از خدا تو قصه مختصر دا الله نه رستو درجه بیا ستاره کم چې نور دی ملائک دی وغیرہ داغي درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو دا چا اشعار کې په خاص اسکول کې اشعار پکیمو ناغي کې دا خبره وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان مبارک وي دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفی دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفی او جبرائیل علیہ السلام د پیغمبر دربان دے دا چوکیدار دے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلغت سګنشتي ناغ خپل ترتوي اعمال عمل کوا لا اغنی لک من الله شیئا خپل لور توي عمل کوا ستا پار پکار بندر اعظم نو بیا خپل قام قبیله ته وی لا اغنی لکم من الله شیئا ستا پار پکار بنشم راتله اینا مانی ولی لمن استاد د بغداد شاهی میرانا ان کی چا چې ویلی غلطی ویلی دروغ ویلی نکیږي ښا دبل لمن کو رسینو دغه دنیا کې لمن نیولنو او لمن بدیوشلی تبه شاده پادشي ښا آل دغه دانه چلیږي الله سره نه چلی ایمان او عمل صالح به پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تیر شي خپل ترته وی ایمان راوړه هغه دغه سي مړ شو ایمان ایران اور خپو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپو هغه پسې ولې ډیر احسانات یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت آیاتونه راولېګل انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشي ورکولای هغه چاله چې ستا خوښي تو سره مینا کې چا سره چې ستا مینه نه هغه به ته هدایت ورکې نه هدایت ستا په لاس کې نه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره خو واضح کړل وقال الذين كفروا لو للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ویا کسان چې کفر کړل یا کسان چې ایمان راوړل زما تابعداري کوي زموږ دلاره ولنحمل خطاياكم نو که تاسو داسې کوئ نو زموږ بوچت کو تاسو خطاګانی موږ په خپل ځان باندې والو کله بګی دا مولیان بګی دا سیدی آیګوي زموږ مثال دا سیده لکه دا دریاب موږ دریابي خلک وي سمجھلم دا سمرا کچری چې ورزول کیږي دریاب ته ورزول کیږي پته نه لګي دریاب گند کیږي نه موږ هم داسي دا سمرا ګناهونه ستاسو دا موږ په خپل ځان باندې اخلو موږ نه گند کیږي ولنعمل خطاياكم کتا سو تابعداري وکړه زمنګ د لارې نمون با اوچت کو تاسو خطاګانی و ما بحاملن من خطايا من شيء او نه به دي اوچتون کې د خطاګانو د دین ز شي
سشي نشو چتوله انهم لکاذبون یقینا دی خامخا دی دروجن دا مولا دا کار سوک چی دیں اللہ وی دا دروجن دے دروغ وی نو فیصلہ صدا فیصلہ دا چول ولا يحملن اسقالهم واسقالا ما اسقالهم خامخا اوچتای بدی بوجنا خپل او بوجنا سره د بوجونو د دینا ولا يسالون خامخا تپوس بکول کی د قیامت پر ورځ باندې اما کانوا یفترون دا سبارګي دي کوم درو جوړول دلته خدا راغله کنا ولا يحملن اسقالهم واسقالا ما اسقالهم خامخا اوچتای بدی خپل بوجونا خپل زمرا گناہونه چکړی نه بوچتای واسقال ما اسقالهم او بوجونا سره د بوجونو د دی نور بوجونا و موچتای نور بسئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من سننا سنتن سیاتن چاچ بدلار کارا کڑا بدلار شروع کڑا فعلیہ وزرها و وزر من عمل بها ناغبانی گناہ بداغی و گناہ دا چاپ پدبانی بہومی چاچے پدغبانی عمل کئی سوچے تابداری کئی پدغ لار بانی روانی نوے فرمال قرآن کریم کے امدار آغلا دا آدم علیہ السلام دزوی و بارک ارالو حابیل و قابیلو قابل ببارک ارالو حلتکوی لکا یو سڑی چے آغا چے کل مرگو کون داغی نرستو سوئی چاچے وسچے رستو سمرا مرگو نکولے کی ندا پدما دد پکاتا کی بپکیم لکی خوا ندانا چے آغا رستو سوک چے عمل کی رستو سے قتل نکی اب پاکی گی نا حلتکی آغا چے دا لار شروع کروانو داغی داغا و پدے قتل کی برخ کی آسانی پدے بائیں نہ رازی لگا سنگا چے نیکیانو بارکی وی من سن سنتن حسنتن فلہو اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا کلم منظور بارکی امرازی یو سڑے دے مانزل را روان دے خیالی دا دے جز بلار شمو برسم منز بو رسوم دا جمع منز بو کم دے چکل راو رسید جمع شیدہ دے خپشو دیر زیاد خپشو دے را روان دے مانزہ پنیت باندې را روان دے منزی وشو دے زان لالتا کی منزی وکو نو اللہ رب العزت دے سریل با دے جمع دے مانزہ ثواب ورکی چاچے پا جمع کے منز کر لینو داغی دا جرون نبس کمی گی نا دغسی چاچے خلار کارا کڑا خلقو دے شروع کڑا خلقو دے ہوئی نو سمرا خلقو دے چی دالار خود اللہ نو دتا ثواب میلاوی گی پاگی مائن دا عمل کولو دلار خودو ثواب ہوتا میلاوی گی سوک چی پی عمل کئی نو داغا پا عمل پا وجہ باندے دتا وام پاگی کس عجر میلاوی گی سوک چی کئی نو داغا دا عجر نمکمین کی گی گناہوں بارکی امداوئے لا ينقص من اوزارهم شیئا ددغ خلقو دا گناہوں نبس کمین کی گی نو دے سڑی تبا خپل گناہ ددغ عمل میلاوی گی او چکم لار شروع کرلا نو داغی دلار خودو دا خلقو دا گمراہ کولو داغی گناہ بوتم میلاوی گی آئے بوجھ بوم اغا داوئی ولا يحمل الناس قالهم واسقالم ما اسقالهم خامخا اوچتی بدی خپل بوجونا خپل د گناہونو پیٹی واسقال ما اسقالهم او سنور پیٹی وئی پیٹی بھئی سر د پیٹو د دینا گناہونو بھئی سر د گناہونو د دینا بوجونا دی پیٹی دی ولا یسالون خامخا تپوس بکولے کی د قیامت پر زبانی اما کانو یفترون دا سبارگی جدی کم دروغ جوڑول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث
د نیکی مبارکی ویلو نو دغه سه د پادې بارکی هم دي کله چې بنی آدم مړ شي نو دې بیا د عمل کولو نه پاتې شي بیا عمل نشي کولای بیا هغه ته ذکر اذکار نه کیږي بیا هغه ته منځونه نه کیږي بیا هغه ته حج نه دي تلاوت نه دي او ذکرونه دي روجي دي دا نه کیږي د مر نه رستو بیا روجي څوک نشي نیوي بیا منځونه نشي کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث وس اجرونه ثوابونه دي درې کارونه داسې دي چې داغه اجرونه ثوابونه ته بیا ملاويږي ناغه کې یو صدقه جاریه ده صدقه جاریه کړلا څومره چې دا هغه شینه خلکو ته پیدا رسی پیدا ملاويږي خلک ته پیدا اخلي نو د تبا اجر ملاويږي د په قبر کې پروتي دغسی یو سره هغه د علم خدمت کړل چا د علم خودل له مسله خودل قرآن خودل له سنت خودل دغه علم چې څومره خوري یا په دې باندې چې څومره عمل کولای کیږي نو ال دغه هغه اولنی سړی تا هغه تمام اجر ملاويږي مخکینی سړی تمام اجر ملاويږي دا خو سلسله روانه ده اولنی چې خودل هغه تمام ملاويږي نو پیغمبر تم ملاويږي پیغمبر خود الله ول کنه نو بیا ورپسې صحابه کرام دي ناغي خودل نو ناغي تم ملاويږي نو پیغمبر تم ملاويږي نو ورپسې تابعین دي نو تابعین تم ملاويږي صحابه تم ملاويږي نو ال پیغمبر تم ملاوي اب کی برغه درجه دا او چتی کا پیغمبر دغه ضرورت نشته ثوابونه ضرورت نشته درجه اوچتی دغه سه اوس د دې زمانه خلک دي دا څومره دي زموږ استادان دي دغه یې پنځدې کې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تقریبا ولسا خواوشا کی شپاړس ولس واسطی دي نو دغه واسطي بعضی اسنادو کې زیات دي بعضی سندونه زیات دي بعضی کم بعضی مختصر دي بعضی لږ وګد دي نو دلته کې وس چې څومره عمل کولای کیږي د دې عمل اجر او ثواب دې کم شي څوک په عمل کوي څوک بیانې علم بیانې هغه د ملاويږي نو دلته کې د استاد ته ملاويږي نو داغه استاد ته ملاويږي نو داغه استاد ته ملاويږي داغه استاد ته ملاويږي هغه سلسله روان اخره پورې هر یو سړی ته بګي سکیږي او د بل د حصے نه بس کمې نه کیږي سوچ عمل کې نه ته ملاويږي دا تبلیغانو دا خبرې کوي دا سلسله صدقه جاریه ده روانه سلسله ده د په وجبانه یو سړی نیک شوه ده هدایت وته ملاو شوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ توی لا یهدی الله بک رجلا واحدا کله ستاسو ذریبانه یو سړی ته هدایت کی نو ستاسو لپاره دا د سرو خان نه بهتر ده دا هغه چې کوم عمل کوي نو هغه کې وتا د اجر ثواب ملاوي تا د لار خود لګان تا داغه د هدایت ذریعہ ته جوړ شوه نوم دا وي توزیمان وی بس کو پیږي وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ويا کسان چې کفر کړل للذين امنوا کسان ته ایمان راوړل اتبعوا سبيلنا او تابعداري کوي زمنګ دلاري ولنعمل خطاياكم انجام بداشي چې موږ به او چته تاسو ګناهونه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نه به دي او چته انکی د خطاګانو داغي نه دیس انهم لکاذبون یقینا دي خامخادر وجن ولا يحمل الناس قالهم واسقالا ما اسقالهم او خامخا او چته بدی بوجون خپل واسقالا او بوجنا ما اسقالهم د بوجون خپل سرا ولا يسالون خامخا تپوس بکول کی دینه د قیامت پر باندې اما كانوا يفترون الناس بارگی دین درو جوړول ورپسې د نوح علی السلام واقع ذکر کړي دا به یو امتحان دا لګ وخت باندې دا ټول عمرې آیت تذکرہ کوي بیا د ابراهیم علی السلام تذکرہ کوي لوط علی السلام او شعیب علی السلام تذکرہ راځي رستو
الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.